بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. ابتدائی طلبه کرام په عبارت زده کولو کې دوه قسمه مشکلات ترازی. هر طالب ابتدائی د غواړي چې زه د عبارت آسان ویم او د اعراب غلطی دي نکوم، نو عبارت په زما څنګه زده کیږي. نو اول به دا طالب داسې کار کوي چې دی به تکلم پر عبارت باندې زده کوي. تکلم د عبارت مطلب داری چې د طالب به روزانه د فقه یو کتاب یا د لغت یو کتاب راخلی او صفحه 2-3 صفحې د دې روزانه صرف عبارت وای. عبارت لوستلو د دې لپاره وي چې د انسان د طالب العلم د ژبه په دې عبارت باندې روان شي، د تلفظ دی په اسانۍ سره کولی شي. نو چې اول د ژبې نه د ثقل ختم شي او تلفظ په اسانۍ سره کولی شي، د هغې نه بعد کې به دی بیا پر عبارت کې خپلې غلطۍ ځان ته ټیک کوي. نو د غلطۍ ټیک کولو وجه داسې طریقې به دی اختیاري دی طالب چې دی به اول ځان ته نحومیر ازبر یاد کی، چې نحومیر څومره د نحو قواعد ذکر کړي، څومره عوامل دي، حروف غیر عامل دي، دا ټول به دی ځان ته ازبر یادوي. بعد کې به چې کوم دی نو د بیا عبارت روانیږي. د عبارت روانولو طریقه مختصرا داسې ده چې کله دی یو جمله کې ترکیب کوي او عبارت د هغې زده کوي، نو د هغې دپاره دی به ځان ته چې کوم دی په پاڼه باندې یو کاغذ باندې یو جمله ولیکي. هغه جمله کې به دی مثال په تور دا جمله به مشتملي خامخا په الفاظو باندې، نو یا به په دې کې الفاظ چې مثال ګڼ وي، پوره کلام وي، نو دی به هغه ټوله جمله او کلام کې اول ترکیب نه کوي. دی به چې کوم دی د اول ځان خپل ځان لپاره د هغې ټولې جملې نه او مرکب نه یو لفظ روالي، یو کلمه به روالي. نو چې کله یو کلمه روالي، نو د کلمه کې به دی اسم فعل او حرف علاماتو سره جدا کړي. لکه څنګه چې نحومیر کې مونږ ویلي چې په جمله کې کلمات بسیار شي، نو دی به اسم او فعل او حرف علاماتو سره معلوم کړي. نو دی لپاره اوس لابوري د دې نه شو چې طالب ته به د اسم فعل او حرف علامات چې کوم دي دا ټول یاد وي. نو چې کله مونږ کلمه راواغسته او دا کلمه مونږ په اسم فعل او حرف په دې کې جدا جدا کړل، اسم علامات ته وپېژندل، فعل ته وپېژندل، حرف ته وپېژندل. نو مثال اول راواغسته مونږ حرف، د کلمې نه به مثال ته به ټوله جمله ده، په هغې کې یو کلمه ده او دا کلمه حرف دی، هغې کې علامت ته اسم هم نه و، هغې کې علامت ته فعل هم نه و، نو حرف شو. چې کله حرف شو، نو دا طالب به بیا وګوري چې په جمله کې دا لفظ حرف دی، نو آیا دا حرف د حروف عاملونه دي او که د غیر عاملونه دي. حروف غیر عامله د نحومیر په آخر کې چې کوم 14 اقسام ذکر دي، نو که چېرې دا حرف د حروف غیر عاملونه نه و د 14 قسمونه، نو بیا به خامخا دا حرف د حروف عاملونه وي. نو چې کله دا وکتل چې زما په دې جمله کې دا کلمه ده او دا کلمه بیا اسم فعل نه دی، حرف دی، او دا حرف د حروف عاملونه دي، نو دی به بیا وګوري چې آیا دا عمل په اسم کې کوي او که عمل په فعل کې کوي. نو که چېرې مثال په طور دا د حروف عامله در اسم هم دته یاد وي او فعل هم ورته یاد وي، نو د اسم کې چې کوم حروف عمل کوي 15 قسمه باندې دي: حروف ندا، حروف جاره، مشبه بالفعل، لین فی جنس، ما ولا مشابه بلیس. او کوم هغه حروف چې هغه په فعل کې عمل کوي، نو په 2 قسمه دي: نواصب او جوازم. نو دا ټول چې کوم دی دا خاکه د حروف یاد وي. نو دا نه بعد کې بدای طالب چې کوم دی نو بیا کله یې حرف وپېژني کنه چې حرف د عاملونه دي، نو آیا حروف جارونه دي، حروف مشبه بالفعل نه دي، نو دته پته لګي چې دا عمل په اسم کې کوي او څه قسمه عمل کوي، او کنه دا د حروف دغه نه دي عامله در فعل نه دي، نو آیا نواصبونه دي که جوازمونه دي. نو هر طالب علم په دې ترتیب باندې ځان سره اجرا کوي. د هغې نه بعد کې به چې کوم دی نو بیا عبارت اسانیږي.